بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ عبدالواحد ابن زید رحمه الله فرمائی چې یو ځل د جهاد مقراله مونږ د جهاد د پاره اعلان وکړو. په هغه مجلس کې یو کس دا آیات تلاوت کو: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، چې بېشک الله جل شانه فرمایي چې ما د مسلمانانو مال او جان هغه اغستی دی په بدله د جنت کې، یعنی د دې مال او جان د مال راکي، دی د خپل مال او خپل جان ما ته حواله کی، زه به د دې په بدله کې دی له جنت ورکم. دی وی په دغه مجلس کې یو نوجوان ناستو، 15-14 کاله عمر یو، پلار یې مړو، ډېر مال ته پاتې شوی و. دغه نوجوان را پاڅېد او ما ته وی چې ای عبدالواحده، آیا الله جل شانه د مسلمانانو د جان او د مال په بدله کې جنت ورکوي؟ وی ما ورته وی چې آو بېشکه الله دا وعده کړې ده. وی هغه راته ووی چې بیا ګواه اوسه چې زه د پلار نه پاتې شوي ټول مال د الله په لار کې ورکوم، په جهاد کې خرچ کوم او زه خپل ځانم قربانوم. وی ما ورته وی چې بچې لږ سوچ وکړه، د تورې ګزار ډېر سخت دی، د غشي ګزار ډېر تیره دی، ټول مال خرچ کول دا ډېر ګران کار دی. وی هغه راته وی چې شیخ عجیبه خبره کې چې زه د الله سره معامله وکم، د الله سره دی کاروبار وکم، الله له مې مال ورکو، جنت مې ته واغستو، او ته اوس ما چې کوم دی نو دوکه کې او واپس کې را باندې داسې نشي کېدی، بلکې زه الله ګواه کوم چې ما دا خپل ټول مال دا الله له ورکو، خپل جان به الله له ورکم. او له دې نه پس په اس باندې کېناستو، موږ سره جهاد له روان شو. دی وایي په ټوله لار باندې چې مونږ کتل، ټوله ورځ به یې روژه وه او ټوله شپه به الله جل شانه عبادت او نفلونو ته ولاړو. مونږ به وده شو، ده به څوکیداري کوله، حتی چې میدان جهاد ته ورورسېدو. میدان جهاد ته چې لاړو، دی وایي څه ګورم چې دی په اس باندې ناست دی او وده شو، د اس د پاسه پې پرکالي او خوب راغی، سترګې پټې شوې او بیا را بیدار شو فوراً او چغې والې چې زما زړه غواړي چې زه د عینا حورې پسې لاړ شم. خلکو وی دا الک جوړ پاگل شو، دماغ خراب شو. شیخ عبدالواحد رحمه الله وی زما خواته راغی، ما ته وی چې زه خو عینا حورې پسې ځم، هغې سره مې شوق او محبت او مینه پیدا شوه. وی ما ورته وی چې چل څه دی، څه چلو شو؟ وی راته وی چې کله مې په اس باندې ناستم او سترګې مې ورلې، نو څه ګورم چې څه جینکې دي ډېرې حسینې او مزیدارې، چې د هغې حسن ته زه حیران شم. په هغې کې یوې دا خبره وکړه چې دا د عینا حورې خاوند دی، د عینا حورې نکاح به د دې الک سره کېږي. وی ما تپوس وکړه چې عینا کم ځای ده؟ هغې راته وی چې هغه مخکې لاړه شه، مخکې به درته میلاو شي. دی وایي زه مخکې روان شم، یو مزیدار باغ و، ډېر بهترین باغ، په هغې کې ډېرې ښکلې ناشنا حسن والا جینکې ناستې وې چې د ډېرو تعریفونو قابلې وې. داسې حسن او داسې جینکې ما چېرته نه وې لیدلې په ژوند کې. د هغې نه مې تپوس وکړه چې په تاسو کې عینا کومه یو ده؟
هغې راته ووایي چې مونږ خو خادمان یو، ته مخکې لاړ شه، تا ته به مخکې میلو شي. دی وایي چې مخکې روان شم، د پیو یو نیرو د هغې په غاړه باندې ډېرې حسینې او ښکلې جینکۍ ولاړې وې. وي که هغه چا لیدلی وي په فتنه کې به پرېوتې وې. دومره مزیدارې او نازکې او حسینې زنانه او جینکۍ وې. د هغې نه مې تپوس وکړ، وي هغې راته وی چې مرحبا بزوج العینا، ای د عینا خاونده په خیر راغلې. وی ما ورته وی چې په تاسو کې عینا کومه یو ده؟ وی هغې وی چې مونږ خو د هغې نوکران یو، د هغې خدمتګاران یو، هغه خو مخکې د مخکې لاړ شه. دی وی مخکې لاړم، مخکې چې تلم څه ګورم چې نه ګورم، یو خیمې ته وردننه شم چې هغه د نور نه ډکه وه. په هغې کې دننه یو تخت پروت و، په هغې تکیاګانې او قالینونه بچو شوي وو، په هغې باندې یو جینۍ ناسته وه. دی وایي په الله قسم که د هغې حسن چا ولیده زړه به یې وچوي، کلیجه به یې پټو شي. د هغې لیدل د دنیاوي سترګو د طاقت نه بهر و. دی وایي چې کله مې ولیده هغې ما ته آواز وکړو، مرحبا مرحبا، په خیر راغلې. ای د الله ولی، ستا ملاوېدل او ستا راتلل دا د مبارک شي، په خیر راغلې یا ولی الرحمن، ای د رحمان دوست راځه، په خیر راغلې. دا وی زه ورته د هلک وی زه ورته ورنږدې کېدم، وی راته وی چې مهلا مهلا، صبر وکړه صبر وکړه، فإن فیک روح، پتا کې خو لا روح دی دنیاوي، ته خو لا ژوندي. انشاءالله نن ماښام روژه به زما سره په دې ځای کې ماته، او په دکه دوران کې دی وی زما سترګې کولو شوې. نو دی وی اے عبدالواحد صاحبه، شیخ عبدالواحد صاحب، زه د هغه حور عینا پسې عاشق یم او د هغې په مینه محبت کې ورځم، په کافرانو باندې حمله کوم چې جنت ته ورسېږم. دی وایي په کافرانو باندې حمله وکړه او په خندا خندا وفات شو، شهید شو، مړ شو. وی چې کله مونږ کور ته رالو، میندې م عجیبه موریانې وې. مور رانه تپوس وکړو چې شیخ عبدالواحده، تاله ما یو تحفه درکړې وه، تاله ما یو امانت درکړی، هغه امانت ته ځای ته ورسو او که واپس دې راپسې راوړه. هغه تحفه او هدیه او ډالۍ قبوله شوه او که قبوله نه شوه؟ وی ما ورته وی چې هغه قبوله شوه. مور یې ډېره خوشحاله شوه او وی د شپې دغه مور خوب ولیده. بچی ورته وی چې مورې ستا هدیه الله قبوله کړه او الله زما نکاح د یو ښکلې عینا حورې سره د جنتونو په منځ کې په مزو او په بنګلو او په کورونو کې ناست یمه. لہذا څوک چې خپل مال، خپل جان، خپل وخت د الله په لار کې خرچ کی او د الله په لار کې ورکی، الله جل شانه د هغې په بدله کې ښکلې نعمتونه، حورانې، غلمان او جنتونه او کورونه او بنګلې دا ورکوي.